د ګجر قام به خبره کوو اول به کټان خیل زنده‌بادي د هغې نه پس به ګجر زنده‌بادي ځکه د ګجرو تاریخ کټان خیل راژوندی کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی هیلې احترامات میواله مرګرو ناصر خان تاسو سره مخاطب یم. مرګرو څنګه تاسو د دې نوجوان دا خبرې واورېدې نو چونکې دا خو یو نوجوان دی بالکل زه داسې نوجوانو باندې پار کوم زه اپریشیټ کوم. زما د پار ټول قومونه چې دي هغه ډیر زیات محترم دي او زما په زړه کې ټول قومونه اوسېږي خو ما ته افسوس په دې خبره دی چې دا چند خلک چې لګېدلي دي او زمونږ یو غټ قوم چې دی چې هغه تاسو ته پته ده چې په ټول بله صغیر کې د ټولو نه غټ قوم دی او هغه په خیلونو کې تسخیموي او په مختلف ګروپونو کې تسخیموي. نو ما ته په دې خبره باندې انتهایی افسوس دی. تاسو ته پته ده چې ګجر په نوم باندې ښارونه آباد دي او په هر ضلع کې چې هغه یو لوی قوم دی او نن هغه چند هغه کسان پاسېدلی دي چې هغه د ګجر په جامه کې د ګجر قوم دشمنان جوړ شوي دي او ګجر قوم تسخیموي. ما ته په دې باندې انتهایی زیات افسوس دی. بل تاسو مرګرو که وګورئ نو ګجر قوم چې دی نو دا یو هغه قوم دی چې دا همیشه په اتفاق ژوند تیر کړی دی او دا په ټول دنیا کې په اتفاق کې ټولې دنیا منلې دي. خو دا کم کسان چې لګیا دي او دغه خلک چې دي په خیلونو کې تسخیموي او دا قوم به تس نس شي د دې نفرتونو د وجې نه. نو زه ټولو خپل قوم ته دا یو پیغام ورکوم چې تاسو مهرباني وکړئ او په دې یو ټکي کار وکړئ چې ټول قوم ته دا وایم چې که موږ خپل ګجر قوم کامیابی طرف ته بوتلل غواړو نو د هغې دپاره واحد یو لاره ده او هغه لاره دا ده چې یو ګجر یو اواز په دې باندې موږ له کار کول پکار دی. نو که په دې موږ کار وکړو نو موږ به خپل قوم ډېر په مخ په وړاندې بوځو او په دې باندې به خپل قوم اعلی مقام ته ورسو او ډېر زیات به کامیاب کړو. دا به زموږ دپاره د ټولو نه غوره خبرې دا یو څو خبرې وي چرته چې وایي تل خاد آباد او خوشحاله اوسئ. پاکستان زنده باد، ګجر قوم پاینده آباد.